لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا رواه مسلم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. د سوات مټي علاقه او د گرد نواه مسلمانانو ورونو زمانه مخکې زمونږ رور شیخ ابو تراب سے د اصلاح النساء او د اصلاح المعاشره په حوالی ډېر زړه پورې خبرې وکړې. شیخ مومن صاحب او علماء کرام طلبا نور هم ناس دي. زمون قدرمند ورونو فلی واحد بھائی عبداللہ بھائی گلاب دی او دی ورونو په مینا او محبت مونږ راغوښتي یو چې د قرآن او د حدیث څخه خبرې وکړو. اللہ رب العالمین نے ماته د قرآن او د سنت مطابق د ویلو توفیق راکی او تاسو ته او مونږ ته د صحیح اوریدو او د عمل توفیق دی رب العالمین راکی. عزتمندو دا خبره تر دې حد ټوله دنیا منی چې دې دنیا کې ډېر سوچ او سمجھ سره جون تیرول پکار دی څوک دوکه را نکي. تقریبا دا ہر سڑے منی کہ دنیا کے سوچ سمجھ پکار دے دوکے والے سیزن ڈیر دی سوک مو دوکہ نکی. خود دے خبر مفہوم منگ صرف دنیا تا رانیز دے کڑے رے یعنی میلی تا چیزو گوڑا اخلو نوایو چی صحیح گوڑا تلاش کول پکار دی سوک دوکہ را نکی. کہ بازار کے گاڑے اخلو وایو بازار کے ہر قسم خلق دے اسن د گاڑی کاغذ کے مسئلئی نمبر پلیٹ کے مسئلئی ویلڈ شوی را ویلڈ شوی گاڑی خرابی سوک دوکہ را نکی نو مصری زان سر بوزی. یا آبادی جوڑئی نو خلق ہوئی ار قسم گلکاران دی شگا اسے اولڑی لولڑی بس دیوال پا بر روان شی لگ خگل کار گوری. دی خبرے کے میں مقصد دا دے چھ ہر سڑے دا منی چھ دنیا کے خلق امشتا و خراب خلق امشتا. خو اے خلقو چھ سمرا سمجھو سمرا صلاحیت منگ دنیا کی تیرو چھ دنیا کے سوک دو کرا نکی دغا سے بزان دا دے قرآن و دا حدیث نہ خبرو
ځان به قرآن او د حدیث په تعلیماتو باندې پویو چې څنګه د دنیا د دوکې نه ځان بچ کوو. دقسې به وایو چېرته شیطان او د شیطان رونه مو د دین په نوم باندې دوکه نه کي. ځان د خرابې ګوړو نه بچ کوو که نه بچ کوو؟ تاسو سره صرف سرونه دي که ژبه هم شته؟ شته؟ مړه ژبې استعمال کوه یار، ساړه خو معلوم شوي دي. تاسو د دې علاقې خلک یې مونږ ته سخته یخني شوې ده. په کار ده چې راتلو چې مونږ ته ویلي چې ځان سره د څادر او کمبل غم وکړې. هلته خو دومره یخني نه ده، دلته چې څوره ده یار. هلته خو اوس ورو خلک پکې لګوي. دا نعمت دی دا یخني، بس په تاسو الله اوږد کړی دی. نو څنګه چې انسان غواړي چې ماله څوک په ګوړه او د دنیا په کډو کې دوکه را نکي، دغسې به ګورو ورو چې په دین کې مونږ له څوک دوکه را نکي. ځکه ډېر خلق داسې دي چې هغې زړه کې وایي چې ګنې مونږ یو حقه او صحیح لار هغه تلاش کوو، لیکن صحیح لار ترې نه خطا شوي وي او په غلطه لار باندې روان شوي وي. دې د وجې نه سوات والو هوښیار شئ په دې خبره چې دا مرګ په مونږ را روان دی. رب العالمین سره زمونږ ستاسو مخامخ کېدل دي. نو څنګه چې ځان د خرابې ګوړې نه، د خراب ګلکار او د خراب ګاډي نه بچ کوو، داسې به ځان د شیطان او د شیطان د ملګرو نه بچ کوو که نه به بچ کوو؟ ټول وایي بچ کوو به که نه به بچ کوو؟ کله به درنه شیطان او د شیطان ملګري عقیده خرابوي او کله به درله عمل خرابوي. نو کوشش به دی چې عقیده هم د خرابېدو نه بچ شي، عمل هم د خرابېدو نه بچ شي. او د عقیدې د خرابېدو دا مضمون قرآن کریم دی آیاتونو کې ذکر کړی دی کوم چې ما ښودلی دی. یو صحیح عقیده ده د الله د توحید او د الله د یووالي، چې زمونږ حاجت روا او مشکل کشا او زمونږ پریشانې حل کوونکې، زمونږ په غیبي طریقه امداد کوونکې، زمونږ د زړونو نه خبردار ذات صرف او صرف څوک دی؟ لګرو وایه څوک دی؟ ټول وایه څوک دی؟ شوق سره وایه څوک دی؟ مړه سم په مینه د الله سبحانه وتعالی نوم واخله یار. ساده ګل د چا ویلي و که نه، وایي ګوړه خوږه ده که د الله نوم خوږ دی. هغه وایي د الله دې نوم کې شک نشته، خو دا ګوړه هم ځان ته څه وایي. نو څه شک خو پکې نشته که نه، شوق سره وایي که نه څه پابندي ده د الله په نوم. زمونږ ستاسو حاجت سر کوونکې او مشکلات حل کوونکې او زمونږ امداد کوونکې او مونږ ته نارینه او زنانه اولاد را کوونکې صرف او صرف څوک دی؟ دا زمونږ صحیح عقیده ده. او بې د رب العالمین نه هیڅ یو نبی د چا د عزت او د ذلت اختیار لرلی، هیڅ یو ولی چاله بچی ورکولی، هیڅ یو پیر او هیڅ یو ژوندی او هیڅ یو مړی د چا مشکلات حل کولی. یو صحیح عقیده ده او یو خراب عقیده ده. صحیح عقیده بل مسلمان دای چې هیڅ تعویز او هیڅ قبر او هیڅ د قبر کانی او شمع او هیڅ د قبر غلافونه او توافونه او هیڅ یو قبر ته سجده کول فایده نه ورکوي. د فایدو والا او د ورکولو ذات صرف او صرف څوک دی؟ الله. ډیر خلق د شیطان ملګری داسې شته، تاسو د سپینګیرو ته به یاد وي کې د نوجوانانو ته نشي یاد. خلق به د قبرونو له ورتلل او دا کانی به په ځان مګل لاله که نه به مګل یاد هم دي مګل به که نه وی به چې دا کانی د شفا سبب دی. او دا کم عالمان چې نن د قرآن او د حدیث ویونکو پسې بد ردې وی پرب مې د قسم دکه مولان به ناستو په دې قبرونو او درګاهونو کې جاروګانې به ورسره وي، په ښځو به یې وهلې، د ښځو ګریوانونو کې به یې چف کول
او داغي پخپو په سر به لاسونه وخل وی به چې طالب الله الک درکې طالب الله جنې درکې هغه کاروبار بند شو اوس رالوی دا وابیان راوتی دي مذهب نه مني جدا وابیان راوتی دي د امریکې نه پیسې راځي جدا غیر دینه خلق دې په کجورو وخت تیری جدیو کمبل راضی یاد ساته یو الله والا خلق دے یو د شیطان ملګری دے څنګه چې د میلې غل پیژنې څنګه چې خراب او سم گاڑی پیژنې اے سوات والو دا ستاسو ذمہ داری ده الله قرآن دې لپاره را لېږلی الله احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وجه دین ګرځولی دی چې دا عوام به حق او باطل پیژني دیکھے با تمیز کے دا تورا گیر سپین شوا او پدیش پیتا کالا کہ ما حق و باطل ان پی جندل دا سجن دے دا سجن شو دیش پیتا کالا جن سفیدہ اکڑا رونو قرآن اللہ والا اہل اللہ اہل الرسول او پی جنے او دا اہل اللہ او دا اہل الرسول دا قرآن او دا حدیث لار کے چکم خلق خرن جوڑی گی دام او پیجنے عرض میدار زمون ستاسو با عقیدہ داوی چه حاجت سر کون کے مشکلات حل کون کے صرف او صرف یو اللہ دے دا بل سوک نہ دے لیکن دیر خلق پا دے بعد مطمئن دی ویزے او قبر للارم زما پا دے خبوب وی بادو روروی هر قسم علاج میں اکلو خوی چی دے پلان کی بابا لالا مودا کانی می پزانوال کنا روروی پا دا سے واپس ہے کرا روانو موی سم اسو ما اس پیمی ٹک ٹاک شوی خزم یو بلتو وی خواری وی دا مولان راوتی دی وی دی دا سیزن نمانی وی زما دے املا کے بریخو او اگا کبر للالا ما بابا تا موی چی یا بابا تا ستا پروتے تا سر زما دا دے املا جوڑا دو غم نشتا خوارا بس وی خانی دا لاس مراخ کو آگا خور موری می پا دی املاو والی وی دا سے یما جے سمس خی یما منڈے واموسو وی کنوی عقیدہ دا اللہ پا زی باندے پا دی قبر جوڑا شوی دا وی چی دا قبر ہر چالا ہر سور کی چرتا یو سیتا یو خیار سڑے تلو علتا یو درگاوا زمان دی خبرو باندے توجوشتا زه اوږدې خبرې نه کوم که تاسو وایئ چې ګنې اوس به بیان ختمیږي څه ټایم هسې یو څو خبرې کوو په طور د نصیحت چې الله پې زموږ ستاسو عقیدې ښایسته کړي نو هغه درګاه چې وه د پیر صاحب درګاه وه پیر صاحب چې وفات شي دا داسې هر کاروبار په مرګ باندې ختمیږي شیخ صاحب خو دا شرک او دا تصوف دا نقشبندیت او سروردیت او چشتیت او خضریت دا آغا دربارون دی چه مرشی لبا بچو تا مال را شروع شی مولا کمزور کاروبار نکی خلق ہوئی دا مولان کار روزگار نکی اسی گرزی مولا پا اسی ناستا که دم رلوی روزگار کی چه سملی خور پی توا چه بیام دا آغا دا بینک انکم نختمی خد دا پلان کی پیر سے موریدان دی او دا دی دا قبر تا چه سمر شومی رازی سمر مالگی رازی سمرا پیسے را دی سمرا نظرون را دی او سمرا چرگان او گڑان او پیسان زبح کیگی بس دا 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 اولادی صدا دا صاحبزادگان دی دا پھر سے پہنچا ہوا سرکار دے او بس دا دا درگاہ ارشیز کے شفا دا او گورا پا کم اغاڑ دا توشوے دے دل تا چری چرگو گڑا لال کو دا زبح زان لسواب دے نو بلے غاڑے تا ہوئی چی دا دا درگاہ پا نم بند زبح شے دے دا با موتان اخرو دا با صاحبزادگان اخری دا با قبر منجوران خوری زبح در باندے مکو بند در باندے مکو اصل منطق دیتے ہوئی خلق منطق صرف صغرا و کبرا تو ہوئی صغرا کبرا خو عوام نہ دوکے گی پدی دوکے گی بہرحال عرض میں دا کو اے عوامو چزان کا مقل و سادگان کے دا اغلوی رب پزے باندے با دے محتاج و بندگانو دے دا خلو خورو لان دے سروستو اڈکو تب جڑاو پر یاد کے او آغا دا عرش و پرش مالک با پہ پریک دے کا مقل توب کے دمرلوے نقصان دے نو اخیار دل پکار دی کم دغا سے پکا مقل جن پکار دے نو اغا اخیار سڑے چلاڑو دا اغا پیر صاحب خبر آباد دے اغه ته یو ور لګیل دی هغه ور ډیر قیمتي و
دوی چې دا ور د خرڅ کو پټ دی کو کنه ظالم په دیم تا نه لوی خان جوړیږي مده چې ته مقمون تی دا نټونه سسکړي دیو غورې چې کم دی نو خرې ورپسې راوستې دی غورې پې د پاسه ایښې دی دا منډې وي دې کې منجوران راویښ شوي دي هلته منجوران ټولو نه تکړه منجور هغې ته وایي چې غر کې ناست دي پرتوګو زولی یې نه اچولې پوزه یې رابهیږي خلک وایي دا رسېدلی ځوان دی ته دا نه غواړې چې دا زما دوست شي ما ته ور وټکوي ته چاته ووایې چې دا زما دوست راغلی دی داسې خوشې شی راغلي د ځان دپاره دوست نه جوړی خو د الله دوست دی ځان دپاره چې دوست ګڼې نو ښکلې کپړې وله جوړی چې ښه پوزیشن یې نه وي ښه پراډ او ګاډی ورسره نه وي اکسلای ورسره نه وي ته کلي کې چاته دا نه وایي چې دا زما دوست وي په دې ګیس خو سړی بد ښکاري خو چې الله له دوست کې نو خیر د که غر کې ناست دي لیوني یې پوزې بهیږي نو عرض مې دا کو چې هغه ګیټ په مخه کړی دی دا منجوران چې راویښ شوي دي هغې وایي چې بابا نه خو ګیټ تللی دی بس دا منډې دي وروره یو بازار کې سړی ورسوه وایي صبر وکړه وایي تا زمونږ د درګاه نه ګیټ را پټ کړی دی سړی چې توابیانو نه مسله زده کړې وه هغه ورته وایي ما پرېږدی بس دا ما نه دی را پټ کړی خلک راجمع شوي چې دا د درګاه ګیټ دی تا را پټ کړی نه دی دا تا سره د کوم ځای و هغه ورته وایي دا د قبر والا ماله پخپله را کړی دی هغې ورته بېوقوفه قبر والا نه چاله ورکولی شي او وایي چې ماله ور او ګیټ نشي راکولی تاسو له اولاد څنګه درکوي چې ما ته ور نشي راکولی ماله ګیټ نشي راکولی نو تاسو له دا اولاد څنګه درکوي تاسو له کشتۍ څنګه پار کوي ستاسو مشکلات څنګه حل کوي ستاسو د راز نه څنګه خبر دی ستا سلام رسول الله ته څنګه رسوي ستا حاجتونه څنګه پوره کوي تا خو څه د نه منلو خبره ده نو خلک غلي شو پوه شو نو عرض میں دا کو اللہ فرمائی افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء دا علماء ناس تی دیزے کی دیر علمی بحث دے افحسب الذین کفروا اول کافر کړل دا اللہ بندگانو تچرا مدد شوی او پدیزان اللہ ترسینو اللہ منو کنے منو بندگانو ته سوال کی چې زما فریاد رب ته ورسوا نو دې رب منی کنه منی الله منی والله فرمای افحسب الذین کفروا سره د الله د منلو دې بیام کافر دی اوس وسر سکے تاسو په دې آیات اوس مون رسیدای دا مشرکان یو قبر د پارا یو ولی تارا مدد شوی د هغه پالش لګی چې دا ولی به زمونږ درخواست چاته ورسي نو الله منی او کنه منی زکه خو تخپل پریاد او میسج رسول غواړي خو سره د دې چې الله منی الله او تبيام کافر وي پته لګي د ایمان نه بعد هم داسې خبر شته چې سړی ایمان په ماتيږي د زمزم په وبو سړی او دسو کو خو چې واړه بولیو کو دا او داسې مات شو کپاتې نو د زمزم په وبو چې او داس کړي بیا مات شو نو دومره مضبوط او داسې کړي بیا ماتيږي پته لګي چې کم سيزونه باندې او داس ماتيږي ډېر ښکلی او داسې کړی دی خو داسې کار یې کړی دی چې په هغې باندې او داسې کېږي ماتيږي نن مسلمان د ایمان په نوم هغه کارونه د شرک کوي چې ایمان یې پرې ماتيږي نو الله فرمایي افحسب الذین کفروا کافر دا ګمان کوي ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء چې زما بندگان زمانه بغیر الہ جوړ کړي دي هغه دوستان جوړ کړي ان یتخذوا عبادی زما بندگان نیولې دي ان یتخذوا اصنامیم نه دی ویل چې بوتان خلک وی دا خو بوتانو توتانو خلکو د کانو عبادت کو وی دا آیاتونه د اولیاء مبارک نه دي نو ان یتخذوا عبادی ویل دي څه ویل دي بندگان آیا بوتان بندگانو کاکانیو د بوتانو عبادت خلکو نه کو صرفو بلکې د اولیاء عبادت کو نو الله فرمای ان اعتدنا جهنم للکافرین نزلا چاچ د الله په مقابله کې د الله په ځای باندې د الله نه علاوه یو پیر ته आवाज کو یو فقیر ته आवाज کو یو نبی ته आवाज کو یو مری ته आवाज کو الله فرمای دمر عظیم گناہ کو چې ان
اعتدنا جهنم للکافرین نزلا، داس کافر لبزو جهنم کې ملمستیا ورکو. الله دې موږ د داسې عقیدې نه وساتي. نو عرض مې دا کو چې ډېر خلک داسي چې هغه د ایمان په نوم خطا کیږي. نو وروڼو خپل عقیدې به سمو که نه به سمو؟ د الله سره خپل تعلق کلک ساتل پکار دی ورونو. قرآن او حدیث صحیح زده کول ني چې عقیدې زموږ ستاسو خرابې نشي، او د عقیدې د اصلاح دپاره د الله کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا د ژوند زینت وګرځو. د قرآن او د حدیث نه بغیر موږ سره بله لار نشته چې په هغه لار باندې موږ قدم واخلو او موږ پې کامیابۍ ته ورسو. زمونږ جنگ پکار دا په قرآن او سنتي. نن سبا مسلمان خراب دی سیزونو کو ځان هزارو پاټیانو تنظیمونو نسبتونو ته ولګو. استا چرته یو فتوا لګېدلې ده چې مثال اشاعت والو پسې مونځ نه کیږي. یو لوی غوبل په دې نټ باندې جوړ دی، لوی غوبل جوړ دی. دې فتوا لګونکو ته خو زه دا وایم چې د الله بندګانو یو فتوا چې لګې، یو حکم چې لګې، نو دا اصول الشاشی او د احنافو کتابونو کې لیکلي دي چې د فتوی او د حکم مدار په علت باندې، چې کله علت موجودی حکم موجود کیږي، چې علت نه حکم نه. فلسفه عالم وی حکم چې په مشتقی لګي دا مبدا علت د پاره د حکم، نو پس علت دا فتوی لګي. او د اشاعت والو ورونو تم دا واما چې ستاسو د دیوبندیانو نیم جنگ پدې دی چې تاسو وایي مونږ دیوبندیان یو، هغوی وایي مونږ دیوبندیان یو. اشاعت والا ورونه وایي مونږ احناف یو، هغوی ورته وایي نه مړه مونږ احناف یو. دی وایي مونږ نقشبندیان یو، هغوی وایي نه مونږ یو. زه هم د ځینې خلکو ته خو پرېږده د چا چې اواز د توحید او سنت نه دی بس هغوی نه ووړی. خو ای د اشاعت رونو د توحید او سنت اواز کوونکو، تاسو سره خوند دا کوي چې د قرآن او د حدیث بیان کوئ، مه دیوبند پسې ځان سولوئ او مه حنفیت پسې او مه نقشبندیت پسې. پرېږدئ دا خراب نسبتونه. واقع د دې علماء دیوبند داسې عبارتونه به درته زه پیش کړم چې نه ته منلو ته تیار یې او نه د کراچۍ دا فتوی لګونکي مولان منلو ته تیار دي. داسې عبارتونه به درته پیش کړم. دا انسانان دي، دې پسې ځان مه کړوئ. الله او الله رسول ته ځان ورسوئ. په قرآن ننګو کا، په احادیثو د محمد مصطفی ننګو کا. کته وی چې زه علماء دیوبند پرېږدم زما به اکابر ختم شي، په رب مې د قسم وي چا چې دیوبندیان پرېښي دي، چا چې احناف پرېښي دي، الله هغه ته اصحاب محمد غونده اکابر ورکړي دي. شیخ صاحب زمونږ اکابر شته که نشته؟ ټول سلف زمون اکابر دي. پر رب مې د قسم وي ستا اکابر که پرېږدم زه هیڅ نه کېږم، زما داسې اکابر دي که هغې ته د په تندي کې تروي راوستو ګمراه کېږي، هغې ته وي اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم. نو د اشاعت رونه هغې ته زه په مینه وایم قرآن او حدیث او د اهل الحدیث و عالمانو کلک سپورټ شروع کړي او بالکل د اهل الحدیث خلاف مکوئ. د توحید او سنت आवाज تاسو هم لګوئ، د توحید او سنت आवाज اهل الحدیث هم لګي. نو هغې کې ورننوځو، په دیوبند ورسره جنگ کو او د دین خلاف کو. چې کله مو دا رویه شروع کړه دا د الله د طرفه په موږ یو امتحان دی چې هغې وایي تا پسې مونځ نه کېږي. توحید आवाज ته لګې، د سنت आवाز ته لګې، مونځ هم تا پسې نه کېږي. عایشومې ته هم ناست دی، هغه سقاط کې هم ګډ پټکې والی دی. اگر اوره چې کم دی نو لړمي الواتم لبیک وي. اگر اوره د مړي په نوم که صابون چکی پاتې شي هغه هم راکاږي، که د مړي نه کمیس پرتوک پاتې شي هغه هم د مولانا نه سیوا کېږي. هرې ګمراهۍ ته هغه ناست دی او د سوزکي ټیر د هغه په سر پروت دی، غریب لوی غم په هغه دی، هغه پسې مونځ کېږي او پنجپیري پسې نه کېږي. اول خو هغه تم جړه پکار دا او بل ز خپل رونو تم دا وام کم ځای چې اهل الحدیث دي کلک ودرېږي، د توحید او سنت आवाज اوچتږي. پرېږدې حنفیت دیوبندیت وي اهل حدیث نه مني نو زموږ روغه نه کېږي. حنفیت او دیوبندیت حکم نه الله کړی دی او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. الله او د الله رسول د قرآن او د حدیث حکم کړی دی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. راشه په دې یو شی د هر مشرک او هر بدعتي خلاف आवाज اوچت کا، یا خو به دا اهل الشرک اهل البدعت الله د قرآن او حدیث خادمان کی، یا به اهل التوحید ته الله دومره طاقت ورکی چې داسې خراب فتوی به بیا څوک نه لګي. شیخ صاحب خبر مې څنګه ده؟
عرض دا دی ورونو عوام تاسو ته هم قرآن او حدیث دکه دې کې نور دی دې کې رڼا ده دې کې مزه ده په رب مې دې قسم وي چا چې قرآن زده کړی دی د هغه ښځه چېرته پیر لیدلی ده شیخ صاحب او چا چې قرآن نه دی زده کړی زمونږ په علاقو کې سیفیت او بریلیت دي شیخ صاحب ته خو جوړما کارګزاري نه ده بیان کړی شیخ صاحب موږ د بریلیت په ماحول کې لوي شوي یو تاسو پر رب یقین وکئ د بریلیت د خلقو دا دستور دی چې واده هم وکړي نو 2 ورځې پسې ښځه لاړه شي او 40 ورځې په دې پنجاب کې هم دا ترتیب دی پیر سره تیرې کړي وایي دا اوس بختوره ښځه ده نو بیا راشي دا په 4 مذهبو کې کم ځای دي دا په قرآن کې کم ځای دي دا په او روسیان بې غیرته نسل پیژنې بې غیرته روسی کې د کمې غیرت راغی خو دې بې غیرت هغه بې غیرته او لا مذهبه او بې مذهبه خلک هم دې بې غیرته ته نه تیارېږي کم ته چې مسلمان د مذهب په نوم تیار دی دا ولې دا قرآن او دا حدیث ته پریښي دي ښځه ستا عزت هغه لاړه پیر صاحب پې دم اچوي یوازې تنهایۍ کې پې پیر دم اچي نوکې وله نیولې دی پیرې تې وباسي دا څه په غم دا خلک اخته دی دا څه لبه ده ای قومه په رب مې د قسم ستاسو په عزت خفه کیږو ستاسو د عزت مونږ سره غم دی دا ښځه چې الله تا ته در نکاح کړې ده په تا باندې دا ضروري او لازم ده چې ته به د دې د عزت خیال ساتې د دې د پردې په دې باندې ته الله حاکم ګرځولې الرجال قوامون علی النساء سړي الله حاکمان جوړ کړي دي په ښځو سړی حاکم دی مانه مخکې شیخ ابو تراب صاحب ووی نو عرض مې دا کورلو چې کله د قرآن تملا وتړله الله به د زنانو عزت محفوظ کړي او کله چې د قرآن پرېښودو کله به یو زیارت پسې ښځه ګرځې دې بابا کار ونه کړو بل بابا د کار دی هغه کار والا بابا پسې به ځې هغه کار والا بابا به بیا ستا نه اوري بل درگاہ پسې به ځې رونو ہزاروں سجدوں سے نجات صرف اس بات پر ملتا ہے کہ ایک اللہ کو اپنائے وتبتل الیہ تبتیلا رونو آغا رب تنزدے کے دل دی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کول دی قرآن و حدیث دا بزدکو دا با عمل کراولو غمون دا قرآن سر برابر کے خادی دا قرآن سر برابر کے خپل معاشرہ دا قرآن سر برابر کے دا قرآن و دا حدیث تابداریو کے رونو شرکیات و نزانو ساتے بدعات و رسم و رواج نزانو ساتے دا آیاتونه خو ډېر اوږده ما ډېر څه ویل غوښتل خو انشاءالله په دې لږو خبرو باندې اکتفا کوو شیخ صاحب به انشاءالله 2-3 خبرې وکړي مونږ چې واورو ډېر څه به د هغې نه هم زده کړو انشاءالله